صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هو الحي المدبر كل أمر، هو الحق المقدر ذو الجلال، مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. هو الحي المدبر، الله حی ده په حیات ازلی سره. حیات څه معنی ده؟ الله کې حیات په معنی دی امتناع الموت سره ده. موت الله په حق کې ممتنع ده. الله فرمایي هو الحي لا اله الا هو، الله حی ده المدبر كل امر، الله مدبر ده، حی ده مدبر ده. الله فرمایي يدبر الامر من السماء الى الارض، الله تدبیر کوي دی امور. تدبیر دا معنی نه ده لکه په مخلوق کې یو تدبیری، بلکې تدبیر دی الله دا دی الله تقدیر ده. الله فرمای ان کل شیء خلقناه بقدر، مونږ هر شی پیدا کړی ده بقدر، په خپل قدر سره، خپل صفاتو سره، ذات متعین سره، صفات متعینه سره. دې خلق مونږ کړی ده. نو د الله تدبیر دا د الله تقدیر او خلق ده. اهل سنت والجماعت وایي چې حیات دا صفات ذاتیه ونه ده. صفت ذاتی چاته وایي؟ یک صفت ته وایي چې صرف ذات رب سره تعلق لري، یعنی مضافله نه غواړي، اضافت نه پکې معتبر. دی وجه دا صفت حقیقی ده. صفت حقیقی ده موجود صفت ده، وجودی صفت ده. قائمتون بذات، الله ذات پورې قائم ده. او صفات عین ذات دي که غیر ذات دي، که نه عین دي نه غیر دي. اهل سنت والجماعت دا مذهب ده چې صفات نه عین دي نه غیر دي. نه عین دي مفهومان، مفهوم یو نه ده. دی الله ذات ادي صفات خو یو مفهوم نه ده کنه. لا عینه، صفات ته واجب تعالی نه دي عین ذات، مفهومان. لکه رب ذات ته الله رحمان، ته خو معنا جدا جدا ده. ذات ته رب، حقیقت ته رب ده چې وجوب الوجود ده، یعنی وجود عین ذات ته، وجود ضروری ده، ځکه عین ذات ته چا ورکړی نه ده. نو دا صفات چې دي لا عینه ولا غیره، نه دي عین ذات په مفهوم کې، مفهوم خو نه ده یو، ولا غیره، نه دي غیر ذات په وجود کې. داسې نه چې وجود غیر ده، جدا ده. لکه تاسو مونږ کې صفات غیر ذات دي، مونږ ذات ته روح، صفات دا عوارض دي. لکه علم راځي، قدرت راځي، اراده مو راځي، دا ټول عوارض دي. واجب تعالی سبحانه کې لا عینه ولا غیره، نه عین ذات دي مفهومان، مفهوم یو نه ده. ذات ځان ته مفهوم ده وجوب الوجود، صفات ځان ته وجود ده الرحمن. نو لا عینه مفهوما، مفهوم کې نه دي ولا غیره وجودن، وجود کې غیر نه دي. دا څنګه چې دا منفصل دي، ځان ته وجود لري. نه نه د رب په وجود موجود دي. نو حیات دا صفت ذات نه ده، خالی ذات ته رب غواړي، اضافت نه سبکه. دا صفت حقیقی ده. صفت حقیقی څه ته وایي؟ چې حقیقتا دا د موصوف صفات، حقیقتا د موصوف صفات، یعنی اضافت پکې غیر ته نه. قائمتون بذات، قائم دی په ذات ته واجب تعالی پورې، دا حیات صفت.
دا قیام اطلاق په دې معنی سره وکړه چې مفهومان غیر دي کنه نور خو وجودن غیر نه دي وجود دې دو صفاتو صفات موجود دي په وجود دی واجب تعالی او دا حیات داسې یو صفت ده چې دا د نورو صفاتو منشا او اصل ده چې حیات وي بیا به علم وي اراده به وي قدرت به وي دا ټول صفات به وي خو چې حیات وي چې حیات نه وي بیا خو نه علم نه اراده نه قدرت نو دا حیات دا منشا د نورو صفاتو حقیقي ده چې علم دا اراده دا قدرت ده علم اراده قدرت دا صفات حقیقي دي یعنی دا حقیقتاً د ذات ته الله صفات دي اضافت پکې غیر ته نشته اوس دا څنګه حیات چاته وایي علم چاته وایي اراده چاته وایي قدرت چاته وایي حیات صفت ته د واجب تعالی چې شان د موصوف چې واجب تعالی ده لوجه د صفت الحیات نه صحت العلم والقدرت ته فعلیت علم قدرت نه غواړي حیات دې ته وایي چې علم صحیح وي او قدرت صحیح کېدای شي صحت علم او قدرت دا نه چې بالفعل عالم یا بالفعل قادر نو حیات صفتون دا صفت لپاره د ذات واجب تعالی چې شان د موصوف چې رب ده په نسبت سره صفت حیات ته صحت العلم والقدرت یعنی علم صحیح کېدای شي نو ګوره بالفعل علم نه غواړي چې دا غیر ده بالفعل قدرت نه غواړي نو ګوره غیر ته پکې اضافت نشته غیر ته واپس اضافت ده چې که حی ذات حیات له وجې نه بالفعل علم غوښتی یا بالفعل قدرت غوښتی بیا به اضافت غیر ته و چې علم قدرت ته غیر ته نه ده مضاف شان د موصوف له وجې د صفت الحیات نه صحت العلم والقدرت نو ګوره دا صفت حقیقي شه صرف د ذات صفت اضافت پکې غیر ته نشو معتبر علم دا یو صفت ده د رب چې شان د موصوف چې رب ده لوجه د صفت العلم نه صحت الکشفی عالم دې ته نه وایي چې دې ته بالفعل کشفي نحوی دې ته نه وایي چې دې ته بالفعل مسائل د نحو مستحضري دا نه صحت الکشفی یعنی که توجه کوي نو بیا کشف راتلای شي او دې ته خبره معلومېدای شي نو علم صفت ته د رب سبحانه چې شان د موصوف چې رب ده لوجه د صفت العلم نه صحت الکشفی نه کشف المعلوم بالفعل دا نه چې دته معلوم بالفعل مکشوفي معلوم ته پکې اضافت نشته غیر ته پکې اضافت نشته دا مفهوم ده بلکې شان د موصوف چې ذات ته لوجه د صفت العلم نه صحت الکشف یعنی کشف صحیح کېدای شي تاسو نه چې بالفعل کشف المعلومي دا مفهوم ده د علم نه دا ګوره غیر ته اضافت پکې نشته مفهوماً خارج کې اضافت غیر ته نشته علم خارج کې د عالم صفت ده غواړي ذات ته عالم مضافله نه غواړي که مضافله نه دي چې معلومات دي نو علم یو صفت ته په خارج کې چې خالی منحصر ده ذات ته عالم سره ها دا ده چې اثرات په مرتب کې بیا غیر غواړي اثرات چې دي کشف المعلوم دا اثر ده نو چې کشف المعلوم دا اثر په مرتب کې بیا معلومات غواړي خو په مفهوم کې په وجود خارجي کې نه غواړي مفهوم خو صفت ته چې شان د موصوف لوجه د صفت العلم نه صحت الکشفی ګوره معلوم کشف المعلوم بالفعل نه صحت الکشف دا د مفهوم کې غیر نه غواړي خارج کې هم علم صرف ذات ته عالم غواړي غیر نه غواړي ترتب الاثر کې غیر غواړي ځکه اثر د علم څه ده کشف المعلوم دا اثر ده کشف المعلوم بالفعل اوس معلوم غواړي داسې اراده قدرت
اراده چاته وای؟ صفه قائمه بالموصوف، دا یو صفت ته چې شان د موصوف لوجه د صفه الاراده نه ترجیح احد المقدورین بالاخر، د یو مقدور په بل ترجیح کېدای شي ورسره. تی اراده کې اچھا ایتا نو ترجیح د احد المقدورین الاخر ته ترجیح وای کنه، یعنی چای ته ترجیح ورکه په ادم دی چای. نو اراده صفت ته لپاره د موصوف چې شان د موصوف لوجه د صفت اراده نه ترجیح د احد المقدورین الاخر، دا څنګه چې بالفعل ترجیح ورکړي. ترجیح د احد المقدورین په بل، ترجیح د یو مقدور په بل بالفعل نه غواړي، مقدور نه غواړي، اضافت نشته پکې، خو صلاحیت پکې، یعنی کون د ذات ته په داسې طور چې شان د ذات لوجه د صفت اراده نه صلاحیت پکې د ترجیح د احد المقدورین الاخر. نو ګوره مقدورین نه غواړي بالفعل، خارج کی اراده صرف مرید غواړي. ها په ترتب الاثر کې غواړي. اثر مرتب په اراده څه ده؟ اثر مرتب په اراده مراد ده، تحقق المراد دا اثر ده. نو تحقق المراد دا اثر ده، نو بیا خو مراد غواړي. والقدرت، قدرت هم صفات حقیقیونه ده. قدرت ده دا یو صفت ده لپاره د موصوف چې شان د موصوف لوجه د صفت القدرت نه صلاحیت الایجادی بیا دا ته قدرت وای. قدرت یو صفت ته چې شان د موصوف لوجه د صفت القدرت نه صلاحیت الایجادی، یعنی دا ایجاد کولای شي، دا نه چې دا ایجاد د موجوداتو کې بالفعل. قادر دی ته وایي چې د کې صلاحیت دی ایجادي. نو قدرت صفت شو چې شان د موصوف لوجه د صفت القدرت نه صلاحیت الایجاد. نو ګوره دا د مقدور نه غواړي بالفعل، خالی صلاحیت دی ایجاد شي. خارج کې هم قدرت خالی قادر غواړي. اثر کې بیا غیر غواړي. اثر دی قدرت څه ده؟ ایجاد الموجودات بالفعل، دا قدرت اثر ده. ایجاد د موجودات بالفعل، اوس موجودات غواړي. دا صفات حقیقی دي، حقیقتا د موصوف صفات دي، یعنی اضافت پکې غیر ته نشته، مضافله نه غواړي. البته حیات اصل ده د اراده د علم د قدرت. دا اهل سنت والجماعت وای چې دا صفات حقیقی دي، دغه شان دي، اضافت پکې غیر ته نشته، خالی د موصوف صفات دي. ادا صفات وجودی دي، وجودی صفات دي، وجود لري، قدرت، حیات، علم، اراده. معتزله وای چې نه دا عدمی صفات دي. ها وای چې حیات چاته وای؟ عدم و امتناع العلم والقدرت. دا ګوره ترجمه عدمی وکړه. حیات معنا عدم و امتناع العلم والقدرت، چې علم او قدرت نه ممتنع. حیات صفت ته په معنا ده عدم و امتناع العلم والقدرت. نو الله حی ذات ته حیات صفت ازلی ده. حیات معنی دادا امتناع العدم. حیات په الله کې امتناع العدم ده و امتناع الموت. موت ته رب پاک کې ممتنع ده. المدبر كل امر، مدبر چاته وای؟ هو العالم بعواقب الامور. مدبر هغه چاته وای چې د امر په عاقبت پوي، علم ورته چې دی ابتداء دادا، وسط دادا، عاقبت دادا. یو رب داسې ده چې د مدبر ده، د علیم ده په عواقب الامور،
په عاقبت هم خبر ده، په وسط هم خبر ده، په ابتدا هم خبر ده. کل امرین دا مدبر دی هر امر ده، هر امر عام ده، که وجودی که آدمی. یعنی که وجودی ده دا متعلق ده لپاره د تدبیر دی رب، اکه آدمی ده عام متعلق ده لپاره د تدبیر دی رب. لکه مثلا تا موجود ده، دا متعلق د تدبیر دی رب ده، مدبر کل شی. الله مدبر ده، ایمون په اول خبر ده، وسط خبر ده، اخیر. او دارنګ الله مدبر دی آدم هم ده، آدم دی زید. هو الحق المقدر ذو الجلالی. حق په معنا د ثابت سره ده. حق یحیق په معنا د ثبت. ثابت څه معنا؟ ثابت ثبوت په معنا د وجود محض. الله حق ذات ده، یعنی وجود محض ده. رب خواته آدم نشته، ممتنع ده. نه د ذات آدم شته، دا ممتنع. نه د یو کمال آدم شته، دا ممتنع. نقایص هم معدوم دي. رب په حق کې نقصان معدوم ده. شایبه د نقصان معدوم ده. دا حق محض ده، یعنی دا وجود محض ده په اعتبار د ذات، دا وجود محض ده په اعتبار د صفاتو، دا وجود محض ده په اعتبار د کمالاتو، دا وجود محض ده په اعتبار د صفاتو ثبوتیه او صفاتو سلبیه. صفات وجودی هم پکې حق او ثابت موجود دي. صفات سلبی په معنا د سلب الغیوب دام ثابت دي. او دا حق دا اسم صفتی د ربم ده سبحانه. اسم صفتی ده. یو اسم ذات ته چې دالی په نفس ذات، لکه نام د الله دا اسم ذات ته، دا دال ده په نفس ذات. ایو اسم صفتی ده چې دالی په معنا قائم بی ذات، دا سه معنا بینداری چې مذات پورې قائمي، لکه رحمان. رحمت باندې دال ده قائمتون بذاتی تعالی، چې واجب تعالی ذات پورې قائم ده، دا معنا د رحمت. نو حق چې ده من اسمائی، دا د رب اسماء او ذات، اسماء او صفتیونه ده. یعنی حق په معنا صفتی دال ده قائمتون بذاتی تعالی، په معنا د ثابت. هو الحق، رب حق ذات ده، یعنی ده موجود ده، محض وجود نه عبارت ده. المقدر ذو الجلالی. مقدر په معنا د موجد الاشیاء علی قدر مخصوص. رب مقدر د تقدیر کړه ده. تقدیر څه معنا؟ ایجاد د اشیاء یې کړه ده په قدر مخصوص سره. قدر مخصوص یو مفهوم کلی ده. تا قدر مخصوص څه ده؟ ما قدر مخصوص څه ده؟ وقت هم دا چې په فلانکی وخت کې، فلانکی وخت کې فلانکا پیدا ده. اوس فلانکا چې پیدا کېږي فلانکی وخت کې، دا خو ډېرې کیسې غواړي. دا ټولو حالاتو تعیین دا تقدیر ده. مقدر موجد الاشیاء علی قدر مخصوص. رب ټول اشیاء پیدا کړي په خاص قدر، په خاص تعیین سره. او تعیین خو ګوره هر شي کې تعیین کنه، وجود کې تعیینی، رنگ کې تعیینی، خپو کې تعیینی، لاسو کې تعیینی، معده کې تعیینی، وقت کې تعیینی، بیماریانو کې تعیینی، صحت کې تعیینی. دا ټول صفاتو سره تعیین الله کړل د هر چا. دې ته مقدر وای چې دا موجد الاشیاء ده. تقدیر معنی تعیین، ایجاد الاشیاء علی قدر مخصوص، په حیات خاص سره. بعضې وایي چې نه مقدر چاته وایي؟ الموجد الذي يصح من الفعل والترک. یغ ذات ته وایي موجد چې شي ته وجود ورکوي، چې دنه فعل هم صحیح، الترک هم صحیح.
نو رب مقدر ده، یعنی دا موجود دی اشیاء ده. صح من الفعل و ترک، دنه فعلم صحیح ده، ترکم صحیح ده، ځکه دا فاعل مختار ده. فاعل مختار نه فعلم صحیح، ترکم صحیح. هو المقدر ذو الجلال، جلال په معنا د عظمت سره ده. صفات سلبی دا د الله عظمت ده. جلال صفات سلبی دي. رب سبحانه کې عیبونه نشته، نقایص نشته، شایبه د عیب نشته، شایبه د نقصان نشته. دا د رب جلال ده. نو هو الحي المدبر كل امر، هو الحق المقدر ذو الجلال. هو الحي، رب حي ذات تا په حیات ازلی سره. عدم د حیات او موت ممتنع د رب پاک. المدبر كل شيء، الله عالم د پاوا کی بلومور، د هر شی مدبر د الله، د عالم د پاکبت پاوله په وسط. هو الحق المقدر ذو الجلال. هو الحق، الله حق ذات تا ثابت تا، محض وجود ده. محض وجود چې دا نو عدم محال ممتنع. نقصان دا معنی آدمی ده، دا محال ممتنع. المقدر، رب تقدیر دی اشیاء کوي، تعین دی اشیاء رب کړه ده سره د ټولو صفاتونه، سره د هر خیر شر نه. مثلا رب سبحانه چیز ته وجود ورکوي نو دا تعین کوي، تقدیر کوي، تعین کوي سره د کل صفاتونه. ذل جلالی، رب جلال والا ذات تا، یعنی دا مالک تی صفاتو سلبیه ده. دا د پاک کې نقایص ممتنع دي. دا شوه. په دې المقدر کې اشاره ده رد ته په معتزله. الله مدبر دی هر شي ده او دا مقدر ده، تعین کوي د هر شي، د هر شي تعین الله کړی ده. که خیری که شری، که نفعی که ضرری، د ټول اشیاء تعین سره د کل صفاتونه، که خیری که شری که نفعی که ضرری. دا د الله په قضا او په قدر ده، دا د الله په تقدیر ده. په ازل کې نو شي کې تبدیل نه راځي چې الله یې تقدیر کړی، اشي کې تغییر نه راځي، نه په ذات کې نه په صفت کې. او دې کې دې ته اشاره ده چې افعال د عبادو دام د الله تقدیر تحت دي. لکه عباد او دا کل کائنات دا د الله تقدیر تحت دي، د دې تعین الله کړی ده سره د کل صفاتونه. داسې د افعال د عبادو دام تحت قدرتی تعالی، دا د الله مقدورات دي، الله د دې تعین کوي. نو خالق یې الله ده، تعین یې الله کوي. ها بنده کاسب ده، یعنی خالی بنده تعلق تیرا دے کئی شی سرا، وجود فیضان اللہ کوي. هو المقدر لكل شيء، الله دې هر شي تعین کړی ده. حتی چې افعال العباد چې بندگانو کوم افعال دي، خبرې دي، اترې دي، سوچونه دي، منځ ده، روژه ده وغیره، د ټول تقدیر او تعین الله کړی. یعنی د دې افعال العباد تعین د وجود، التعین د صفاتو د دې وجود ټول رب کړی ده. رب خالق ده، بنده خالق کاسب ده، صرف تعلق تی اراده کوي، رب پیدا کوي. نو دې کې رد په معتزله باندې. معتزله وایي چې افعال د عبادو مخلوقة للعباد،
دا با افعال د عبادو چې دي دا موږ چې کوم افعال اختیاري کوو دا ټول مخلوقتون العباد دا عبادو پر مخلوق دي نو د عبادو ته خالق ته افعال اختیاري وای کوم افعال اختیاري دي چې ته په اراده سره کې دا فعل اختیاري نو کوم فعل چې ته په اراده کې په فعل دا فعل اختیاري ده د پر خالق بنده ده پر د معتزله او دلیل دا وای چې که بنده خالق نه به بنده ته ثواب عذاب ولې ورکي خدا صلات د اعمال نیک د پر خالق بنده ده ګناهونو پر خالقم بنده ده ولې به ثواب عذاب ولې ورکي چې دا خالق نه ده دا یو مذهب ده لیکن دا غلط ده ځکه تاسو عبادت ته خالق وایو بیا خو تاسو توحید قائل نه یو خالق مو یو رب نه منل خالقین مو ډیر منل غیر متناهی ځکه عبادت دي که غیر متناهی دي خو کثیر لا تعداد دي ته نه قادر په عدد او پشمیر الی یوم القیامه دا خو ډیر خالقین شو دا خو شرک شو ایوا چې تاسو عبادت ته خالقین وایو بل عبادت خو ممکن ده نه د شان دی ممکن الاحداث چې دا شی ته حدوث او وجود ورکی دا شان دی ممکن نه ده مثلا ته زید کته د ته خالق وای نو دا به احداث کوي کنه وجود به شی ته ورکی او وجود به شی ته پس ورکی چې وجود نقیض چې آدم ده به تمام اقسامی دا ټول لري کی لکه زید مثلا تا ته وجود درکې خالق یې ومنه یا ذات کې خو پلار ده پلار سړی ته وجود ورکې خالق یې ومنه نو چې دا وجود درکې نو د وجود نقیص چې د آدم به تمام اقسامی دا ممتنع کی ده دا آدم بالکل ممتنع کی به پس تا ته وجود درکې آدم پر خو دنیا اقسام دي زید چې پیدا کیږي د وجود ده د په نقیض آدم ده آدم پر خو ډیر شاخونه دي چې لاس نه بیا زید نه ده چې سر نه بیا زید نه ده چې سترګې نه بیا نه ده خپې نه بیا نه ده مثال پتاو پلار نه بیا به زید نه پیدا کیږي مور نه بیا به زید نه پیدا کیږي ټیم نه پورا بیا به زید نه پیدا کیږي مور بیمار نه ولې که بیماری به بیا زید نه پیدا کیږي دا ادمونه دي نو وجود به پس ورکی زید ته چې دا ټول ادمونه چې زید وجود کې رکاوټي ټول لري کی به پس زید کې وجود راځي ځکه چې یو نقیض نه بل یې بیا نو چې ادم ټول اقسام ممتنع کی به زید کې وجود راځي نو ول خدای ادم نشي ممتنع کولای پلار په دې هیڅ نه ده قادر چې دا ادمونه ممتنع کی پلار خالق ګوري مور خو خالق ګوري چې بس دا بچا ده بس خالق دومره قدرې نو خدای په هیڅ قدرت نه لري انا ادمونه ممتنع کوای شي خدای بالفرض پلار ولګي دا ټول ادمونه لري کړ یو ادم دا چې د خپل ځان ادم لري کی دا پلار یو ادم ده کنه چې دا پلار په پسه دا وجود ورکي چې دا پلار خپل ادم لري کی ځکه دا پلار ادم دا د زوی ادم ده ولې چې پلار نه به زوی څنګه راځي نو پلار به پسه زید ته وجود ورکي زوی ته چې ټول ادمونه لري کی اول خو ان شي لري کولای ادم باندې دا نه راځي چې دا ادمونه لري کی خو ځای لري کړ خو یو ادم دا چې دا پلار خپل ادم هم لري کی ځکه که خپل ادم نه لري کی بیا دا معدومی بیا چې دا معدومی بیا زوی څنګه پیدا کی یا دا خپل ادم لري کی نو خپل ادم لري کی کنه لري کی که خپل ادم لري کی نه خدای باندې بیا چې پلار نه بیا زوی څنګه راځي بیا نو پیدا کون کې دی زوی که خپل ادم لري کی بیا لازم شي لتیت تشال نفسي والتالي باطل دا دور ده څنګه دور ده چې کله به خپل ادم لري کی چې خپل ادم لري کی نو پسه به لري کی چې د کی وجودي کنه چې د کی وجودي بیا به ادم لري کی نو چې لري کی نو دا به موجودي
چې خپل عدم لري کوي نو معدوم وي نو به موجود او معدوم اجتماع نه کیږي دیو جن دا خپل عدم نشي لري کوي یو خو علت تشال نفسي ده چې خپل عدم لري کوي بل دا خو اجتماع نه کیږي چې خپل عدم باندې دا قادری چې لري کوي خو موجود وي هیڅ عدم هم لري نو معدوم هم ده نو موجود و معدوم دا خو اجتماع نه کیږي دیو جنا عباد ندی قادر ندی خالق نو معتزله وای چې نه دا افعال اختیاري بنده په خپل پیدا کوي هلکه دا مو څومره خالقین ومنل دا خو شرک ده دا عیسایان دا یهود دا عیسایان درې الها مني هغه تسلیث له وجه کافر دي چې درې الها مني نو تاسو خو غیر متنوع الها منو هر بنده ته خالق وایو بیا تاسو څنګه کافر نه یو خو مونږ بیا تاسو ته کافر نه وایو ځکه دوی تعویل کوي دوی دا تعویل کوي چې ته تاسو کې چې ته بنده ته خالق وایې دا خو کافر شوی دومره دنیا بندگان دي ټول ته خالق منه بیا دوی تعویل کوي تعویل دا کوي چې نه بنده خالق دا معنا ده چې دا قدرت هم الله ورکړی ده دا اراده هم الله ورکړی ده نو بس بنده خالق دا معنا چې قدرت هم الله طرف نه ده اراده هم الله طرف نه ده خو بیا خو حقیقت چې الله خالق ومانه دا مؤوله دي تعویل کوي دیو چې معتزله ته کافر مونږ نه وای اگر که ظاهر کې خود وای چې خالقین ټول عباد دي خو کافر اهل سنت والجماعت معتزله ته کافر نه دی ویلي سره دې ظاهر کې دا څه وای چې خالق بنده د خپل افعال اختیاریو نو خو ډیر خالقین یې ومنل خو چونکې دوی مؤوله دي دوی نه چې تاسو کې مخامخ سره که تاسو بنده ته خالق وای دا کافر شو وای نه بنده خالق دا معنا چې دا قدرت چې بنده کې دا الله ورده ادا اراده الله ورده خو بیا خو الله خالق ومانه دغه اهل سنت والجماعت معتزله او کافر نه دی ویل خوارج ته کافر نه دی ویل خوارج چې خوارج هغه خلک چې ګناه له وجې نه ته کافر وای دا خوارج دي ګناه له وجې نه چې ته ګناه وکې نعوذ بالله نو ته کافر شوې دې ته هم اهل سنت والجماعت کافر نه دی ویلي څه چې خوارج دغسې دي چې ګناه کبیره له وجې نه تا ته کافر وایي چې یو سړی زنا وکړه نعوذ بالله دا کافر شو بس وجه څه ده ځکه خوارج وایي چې ایمان مرکب ده ادا اجزای اصلي دي کم اجزا دي یو تصدیق یقین یو عمل نیک عمل یو اقرار تصدیق پدی نیک عمل بدی اقرار وي دا درې وړه اصلي اجزا دي ایمان دي ادا قاعده ده چې انتفاع د جز مستلزم انتفاع د کل لره ده نو چې تا ګناه وکړه نو نیک عمل ختم شو کنه یو جز پکې ختم شو دا خو د ایمان جز و انتفاع د جز مستلزم انتفاع د کل لره ده نو ایمان ختم شو بس ایمان ختم شو کفر راغی ولی کفر راغی ځکه خوارج وایي چې کفر عبارت ته عدم د ایمان نه ایمان ختم شوی ده ځکه ایمان کې درې اجزا ایو جز ختم نیک عمل انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي نو ایمان ختم کفر راغی ځکه کفر عبارت ته عدم د ایمان نه نو بس کافر شو ده دا خوارج دومره سخت خبرې کوي خو بیا اهل سنت والجماعت دوی ته کافر نه دی ویلي معتزله څه وایي معتزله هم داسې وایي چې ایمان مرکب ده تصدیق نه اقرار نه عمل نه دا اصلي اجزا دي ایمان دي زائد اجزا نه دي اجزا ترکیبي دي یو تصدیق یو عمل یو اقرار خو دو داسې وایي معتزله چې په انتفاع د عمل سره چې عمل نه وکې عمل د خطا که کفر نه راځي البته ایمان نه وته خو کفر نه راځي ایمان نه ولې وته معتزله وایي وای ځکه انتفاع د جز مستلزم انتفاع د کل را ده کنه ایمان خو مرکب د درې اجزاونه چې یو یقین ده
یو عمل ده یو اقرار ده. انو یو جز ده خراب که، عمل ده خراب که، انتفاع دی جز رالا، انتفاع دی جز سره انتفاع دی کل رالا، نو ایمان ختم. خو کافر نه. ولی نه؟ ځکه دو وایي چې کفر عدم دی ایمان ته نه وایي، کفر عدم دی تصدیق ته وایي. ایمان خو ختم شوی ده، ځکه درې اجزا و یو جز ختم شو، انتفاع دی جز مستلزم انتفاع دی کل را ده، نو ایمان ختم شو. ایمان خو نشته، خو کفر نشته، ځکه کفر دو عدم دی ایمان ته نه وایي، کفر عبارت ته عدم دی تصدیق نه، تصدیق خو یې شته، خو عمل یې خطا کړی ده. دې وجه لیس بمؤمن ولا کافر، دا نه مؤمن دا نه کافر ده. ویثبتون المنزله بین المنزلتین، دا معتزله یوه درجه وایي، دوه درجو منځ کې، چې یوه درجه د ایمان ده، یوه د کفر درجه ده، یوه دا درجه ده چې نه مؤمن نه کافر. څه نامې ده دغې درجې؟ فاسق. بس فاسق ده، مؤمن نه ده ځکه درې اجزا نشته، یو پکې ختم ده. کافر نه ده ځکه کفر عدم د ایمان ته نه وایي، که نه ختم شوی ده، کفر عدم د تصدیق ته وایي. آیا شته؟ نه مؤمن نه کافر، بل فاسقون. دا خوارج دي. اهل سنت څه وایي؟ اهل سنت والجماعت وایي چې ایمان صرف یقین ته وایي، بس نفس ایمان. ټیک ته نیک عمل اقرار دا اجزای زایده دي، یعنی دا معتبر دي په حسن الایمان کې، په کمال ایمان کې، په نفس ایمان کې نه معتبر. نفس ایمان خالی تصدیق یقین ده، اقرار شرط ده، یو ځل به اقرار خامخا کې. ایمان عبارت ته نفس تصدیق یقین نه، بس چې سینه کې د یقین ایمانی تصدیقی په چا باندې؟ په جمیع ما جاء بالنبی الاقدس صلی الله علیه و آله وسلم، چې په دې یقین دا ایمان ده. دا نیک عمل اقرار، نیک عمل دا ټیک تا جز ده، خو حسن کی جز ده، کمال ایمان کی جز ده. کامل مومن به پسې چې نیک عمل دی، اقرار دی، یقین دی. اکه نیک عمل دی نو کمال ایمان ختم ده، ځکه انتفاع دی جز مستلزم انتفاع دی کل ده، خو کامل مومن کې دا جز ده کړه، نو کامل مومن نه، نفس مومنه. دا اهل سنت وایي. دا شرط بس دی. مرید الخیر وشکر.